یهودی د بنو سلیم د قبیلینا یو ضعیف العمر انسان د پیغمبر علیہ السلام دربار کې حاضر شو. پیغمبر علیہ السلام تفوس کئی چې سشتا د سره هیڅ شا نشتا. غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ چکش لال خپل اوس پای هدیه کې ورکړه. ډېر لري نه سفر په پیدل ورکړو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خپل پګړې چګکړه د پسارک شیشلا. مختصر غونې ټیم نه بعد دی یهودی پیغمبر علیہ السلام ته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تو باندې ایمان لرم. پیغمبر علیہ السلام خپل سینې سره ولګول. مختصر غونې ټیم نه بعد دا یهودی دی مسلمان شو چې زه خو درې ورځې نه نور یم. پیغمبر علیہ السلام خاموشۍ سترګو سره وکتل ادھر ادھر. خاموشۍ انداز کې صحابہ کرام ته وویل چې یہی انداز تو یہی بھی چل رہا ہے. موږ هم درې ورځې نه نور یو. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام روغشتال چې دا لوس نه ونسا ټولې مدینې کې وګرځوا چې هذا من ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر علیہ السلام ملما ده. ټولې مدینې منورې کې چا د کور نه اس نه وروتل. بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروازې سره بریک ولګول. نو سلمان وویل چې دغې کور نه چې څه نروځي بیا به ډېره بدقسمتي. لږ غونې ټیم نه بعد بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنہ دروازه کلاو کړه او سلمان رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل چې دا د محمد رسول الله ملما ده او کسوي. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنہ خپل چادر روخستان چې اے سلمانا دالته شمعون یهودی ده اغي دی کونه ته یوسا دا خارس کا باغی دوړه روړه چې زه د خپل اباجان ملما ته روټۍ پخا کوم. روغلل ورغلل شمعون ته و چې دا چادر خله متدوړه روکا. شمعون یهودیو لیکن عقل پکې سومراو. چادر ته وکتل چې سلمانه د چادر چا ده چې دې سره تو چار نشته ته سوداګار یې زه سوداګار یم زه چادر درکاوم متدوړه روکا. چې نه چې تر څو پورې د موته پورا قصه نه یې بند کړې هغې ټیم پورې دوړه نه درکاوم. مجبوري شله. شمعون یهودي ته ټوله قصه تېره کړه چې داسې بنو سلیم د قبیلې نه یو ملمار غولاو. پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان روړال او پیغمبر علیہ السلام یې نه پوښتنه وکړه چې څه شته. دی ته وویل چې هېڅ شی نشته جایداد د مو زړه ده دا په تو باندې قربان کوم. ایمان یې روړال په بیا ټولې مدینې کې مې وګرځول هېڅ نه شول میلا او د پیغمبر اسلام بچی مبارک ته راغلو بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته هغې چادر روکو چې شمعون ته یې ویرړه په هغې خارس کا دوړه روړه هېڅ خوراک نشته. هغې شمعون یوه چیغه وویله چې مو د موسی په رب باندې قسم وي چې د اخري پیغمبر دغه علامات دي چې هغه به په خپله باندې هڅخي وي او د هغې بچي لوڼه به هڅخي وي. اے سلمانه دې چادر قیمت ټوله دنیا نشي ادا کوه او زه دا اعلان کوم چې د جناب محمد رسول الله د ټولې دنیا دربارونه د مودي کون او بچي نن نه بعد مې په محمد رسول الله باندې قربان کړي دي. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. چاته چې الله وغواړي او خلکو ته یې سیخې لارې هدایت کوي. کومو خلکو ته چې نه وغواړي هغه خلک د الله قرآن اورېدو ته حدیث اورېدو ته 5 منټ نشي نستله. مو ته نه رب څه شی غواړي چې مو پیغمبر سیرت او صورت خپل کا مو پیغمبر پوزیشن اختیار کا. والله احق ان تخشى اصل ډور د رب نه حق ته اے الله نه د ډور حق ته
انسان څه ده متکبر نن انسانون څومره تکبر کې ګرځي الکبر ردائی تکبر چدار د رب ده ټولې دنیا انسانونو ته الله اعلان کوي یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله ټولې دنیا خلکو ته الله اعلان کوي چې د الله په مخ کې ټول فقرا دي ټول غریبون دي ټولې دنیا طاقتونه صفر دي صفر 260 ممالک ایٹم بم میزائل لڑاکا تیارے ټولې دنیا طاقتونه فوجونه 22 گریډونه ساينټیست او 40,000 فٹ بلندۍ باندې عرش کې او فرش کې سمندر کې ټولې دنیا طاقتونه دا صفر دي صفر صفر څه طاقت شته چې کله پکې ایک ولګي طاقت شته ټولې دنیا صفر طاقت ته خو چې الله پکې ولګېدل الله یو ده نو دنیا طاقت چا په نسبت باندې جوړ دو دی الله منه داسې الله چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یو ده بی نیاز ده نه الله نه څوک پیدا دي نه الله چا نه پیدا ده دی الله برابر په د مخ ځمکه کې څوک نشته هغه الله غوړي چې مې پیغمبر خبره ومنه ومن يطع الرسول فقد اطاع الله چا چې مو پیغمبر خبره ومنله دی مو حکم ومنه چې چا د مو د پیغمبر د خبرې نه مخ وړول اوریدو ته نه د تیار عمل ته نه د تیار اطاعت اوریدو ته نه د تیار الله قرآن کې اعلان کوي چې د مو د مځکې د اسمانو د کنارونه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا مو د اسمانونو د مځکې د اسمانو د کنارونه مونږ اوزه تو ضرورت مو ته نشته مو ته د خپل پیغمبر پوزیشن ضرورت ده او پیغمبر علیہ السلام فرمایي الف قرآن کې الله فرمایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله فرمایي چې انسان ګمان کوي چې مو به پرېږدي چې مو وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله اوس په مختلف قسم ته امتحانونه تېرایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې مو د دین دپاره دومره تکلیفونه تېر کړي دي که د مو د تکلیفونو یوه حصه په ټولې دنیا باندې کښېږ دی دا ټوله دنیا به چیغې ووایي تړپ تړپ مړه به شي ټول نظام به ختم شي او د پیغمبر علیه السلام تکلیفونه نن مو ته څه تکلیفونه تېر کړي مو ته چې مختصر غونې اعلان وشي چې ایمان او یقین خبره کېږي د الله او د پیغمبر علیه السلام خبره کېږي مختصر غونې کښېنه 5 منټ نه کښېنې 5 منټ جماعت نه منډه کوې تو یقین داره چې په باندې صرف لمونځ فرض خو په دغې لمونځه کې تو د رب سره وعده وکړه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم عبادت تو ته کوو امداد تو نه غواړو سیخلیار تو نه غواړو الله وفرمیل ډایرکټ نقد اعلان یې وکړو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه سیخلیار چې غواړې دا قرآن ده دا اختیار که بس نوره سیخلیار یې نشته خو چې تا اورېدو ته نه ته اعلان وشو چې ایمان او یقین خبره کېږي ایمان پیژنې نه ځکه نقشنې یقین پیژنې نه ځکه نقشنې که اعلان وشو چې 500 روپۍ تقسیمیږي چې لوډ نه شي جماعت نه څوک به نه شي زکې به نور ټلیفون نه کوي چې ضرر صاحب 500 روپۍ تقسیمیږي که چیرې د 500 روپۍ نوټ قدر ته معلوم ده چې هر شی به کېږي او که د ایمان یقین مو وپېژندل بیا به ټوله دنیا کښېني ایمان یای لا الہ الا اللہ یقین یای محمد رسول اللہ زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں اقرار باللسان لا الہ الا اللہ صرف زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں جب تک تیرے دل کے گہرائیوں سے یہی بات نہ اترے محمد رسول اللہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب صرف جب الفاظ رب نے مانی علیم بذات الصدور سمیع بصیر علیم خبیر علی کل شیء قدیر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر عزتونو ورکون کا بیزتا ورکون کا بدشئ ورکون کا او خستون کا اذا پلوش کے خیر دا عرش من قدیر دا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها پوری کائنات میں جتنے درخت ہوتے ہیں ایک پتا بھی اسی کے علم سے باہر نہیں تمہارا طاقت اللہ ذات تھا موت یقینا غلطی رزق اللہ کی قسم سرٹیفکیٹ سے نہیں ملتا 22 گریڈ سے نہیں ملتا سائنسٹسٹ کا رزق ان سے نہیں ملتا رزق آسمان سے مل رہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون ز آسمان دا رزق درکا
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. हर जीरो तरे ذکر کا हर जंदार था हर जंगी सूरी था चाकी ची सियादो तो तरे ज़बर का दादे रब करम दा मोतो बंदे दास न कही वला युआखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाबतिन लाकिन युअखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा पयवई व गुनाह मने ज इंसानो नरनस प गुनाहों मने नरनस दिलवेर का कयो यो गुनाह मने अल्लाह कुरान के ऐलान के पारा नंबर 14 زيو انسان ورنسو گناه منه خدا مختم زکه به یو انسان پوته نشي الغرس مرگ روندا كل من عليها فان پر ټول دنیا به فنار سي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ايو الله به بقي ټول بدرمي ربعي بن خراش فرمای ربعي طبيعي هغه ته چې چا صحابه کرام کتلی پیغمبر علی السلام یې کی طرح ا فرمای إنه لا يزهق حتى يعلم أين مسيره او ای ټیم پر بزنه خوندو چې مو ته دا پته نه لګیدل چې ای ربعي په دغه رستمره چې کله وفات کېدل ځن کدن کې یو خندل صحابه کرام ته اندازه ولګیدا چې ربعي جنت طرف ته لوړه فليزهقوا قليلا الله فرمایي قران کې چې لش خوندې وليبكوا كثيرا ډېر جوړه اخرت پر ډېر جوړه قران طول دنیا مسلمانوں تا اعلان کے چی قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ واسمنون اوام زکدے گناہرون ڈاکتی رب مسلمان تا اعلان کے چی مود رحمتنا بیانا امید اکھی غما لیکن یو شارتا چی چا اللہ سر شرک نہیں کڑا شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الشرك لظلم عظيم پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تشرک بالله ان قتلت او حرقت اللہ فرمائی چې د شرک نه علاوه ایمو چایستا ټول دنیا مسلمان ګناګور د زبخشو خو چې چا مو سره شرک کړه ایمو سره غدری کړي دوته می چلندا ای پیغمبرونو اولاد دا انم ابکو ای پیغمبرونو پلارون دی انم ابکو چې چا شرک کړه غدری کړي ایمو دې رب خدای طاقت سره بل څوک بربار غړاله مو سره دا زنه بخښو نو الله ډېر غفور رحیم دا چې موږ سره الله سره تعلق جوړ کو دی الله او د پیغمبر طریقې خپل کو انسانونو ټینشن ختم کو یو انسان پریشان حال دا یو انسان نور دا محمد رسول الله فرمایي چې یو سړی هر کوله عمره تدرمي حجونو تدرمي هر کوله دا حج عمره تسی او رجی لري او ټول شپه د تهجد باندې په سجدا پروت او تسبیحات او ذکر کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي خو چې د خېټه ډاکا کرازونه موړ کو خدای د په محله کې یو سړی نور پروت ټول شپه نور تیر کړه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې سړی ته وایي چې د پیغمبر نه او دایمو امتی نه ده او نه د پیغمبر یا کوم سړی ته پیغمبر علیه السلام کراس نشان ورکی عزتمندو نظام کائنات دا به درهم برهم شي لیکن د محمد رسول الله اشاره بل طرف ته ندروي مشتصب وګورو چې څومره انسانون سری ګور مکرل څومره چغولای کو دیوا انسان خبره بل طرف سوا سرا د مسلمانای سرا د تصفو سرا د سپین زیرو د مسلمان خپل کې جنگو مسلمان خپل کې سره ادھر ودر خپل کې پټوپکو باندې انسانون قتل کو دیوا انسان خبره بل انسان خبره بل طرف سوال و دغه نیت باندې چې د خپل کې دشمنی رشي دا صحیح ایمان ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مسلمان دیته ای چې تو ادا د لوسنه د زبنه بل مسلمان باطی محفوظ وي دیته ایمان یې لا یؤمنو احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال چې د ټولي دنیا نه زیاته مینا د پیغمبر علیه السلام سره نه وي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا کامل مسلمان نه ده مشتصب وګورو چې موږ څومره د پیغمبر علیه السلام سره مینه ده ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا الله فرمایي چې څه مو پیغمبر درکړي دا مضبوطه سره ونسا کوم شي نه د مو پیغمبر باندې کوي دینه مانه شاه مو پیغمبر د کومې خبره باندې کوي د کې تو خیر ده عزتمندو هر سړی د خپل ځلک شي ګرونک شي وګوري صراط مستقیم باندې روان یو
دی الله حکمونه لاندې روان یو او که شیطان په نقش قدم ژوندون تر نن څومره انسانون یو په معمولی خبره باندې نن دا انسانون قتل کوم یو فوټ زوی باندې مسلمان مړو بل مسلمان نام ذکر نسو دا څومره خبره موت و معشوق شي شامل حال دی دا د خیر خبرې نه دی دا جنازې روزانه موتو کسو وینو مخکې خو به ډېرې چې ته میاشت کې جنازه وشله نن په هر ریس کې لاس جنازو ته درومو او لسنوي کوو او دعاګانو ترتیب مو راځه خلک شینې دعا به وکړو پیغمبر علیه السلام طریقه زده کړه چې دا پیغمبر طریقه ده چې صرف دعا به وکړو بیا به یو ځل دعا وکړو بیا به دا پیغمبر طریقه ده یو ځل دعا دې وکړه په آرام باندې کښېنه که 15 کسان یې که لاس کسان یې کښېنئ یو لرې نه میلمه روغو دعا ده وکړي ګاونډي روغو بار ما چې دعا به وکړو الله مو تو نه غوړي بلکې الله اعلان کوي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين منا غوڑا لیکن دل کے گہرائیوں سرا صرف زبان سے نہیں اشاروں سے نہیں منا غوڑا کوم سڑا چے منا غشتنی کی تکبر کئی اے منا نہ غوڑی اللہ فرمائی کہ دا بزلیل کا جہنم تا دے غرداؤں منا غوڑا خو لیکن طریقے ازدا کا غشتنے طریقہ ازدا کا اللہ فرمائی کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید اے مارای دی را گونو نازخ پل بانداتا نردے ہیں خوچ تے منا اغوڑے